چارسدی پولیس یوم شهدا پولیس په موقع د یو لوی تقریب انعقاد نن په ضلع چارسده کې وکړو. په دغه یوم شهدا ښکلي پروګرام کې د پولیس د شهداو د لازمال او نه هېرېدونکو قربانو ته په لویه پیمانه خراج عقیدت وړاندې کړی شو. د دغه دستوري مشرانو ملمنو کې ډسټرکټ پولیس افسر چارسده محمد وقاص، ډپټي کمشنر چارسده ډاکټر عظمت الله خان وزیر، ایس پی انویسټیګیشن سجاد خان، صوبائی وزیر فضل شکور خان، ایم پی اے ارشد خان عمرزئی، ایم پی اے عارف خان احمدزئی په شمول او پاک فوج افسران، میډیا او د شهداو خاندان او معززین علاقه په لوی تعداد کې موجود وو. ضلعي پولیس افسر د پولیس یوم شهدا دغه لوی دستوري ته د خبرو په موقع وویل چې پولیس شهداو همیشه د وطن د سربلندۍ او سرلوړۍ لپاره د خپلو ځانونو او د بدن د وینو قرباني ورکړې ده. د پولیس شهداو دغه قربانۍ ورکولو سره د ولس ځان او مال تحفظ او پاکستان کې د امن او امان قائم ساتلو لپاره خپل هڅې او کوششونه جاري ساتلې دي. د دوی دغه قربانۍ به کله هم هېرې نشي. ډپټي کمشنر چارسده ډاکټر عظمت الله خان وویل چې د پولیس بهادر ځوانانو د خپل بدنونو او ځانونو قرباني ورکولو سره د دې خاورې د امن لاره ټینګه ساتلې ده. اگر آج ان میں سے کوئی ایک شہید واپس آ جائے اور وہ پوچھ لے کہ بھئی میں کیوں شہید ہوا تھا، تو یقین مانے کسی کے پاس جواب نہیں ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ پولیس فورس کی جو ڈیوٹی ہے یہ اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اس کی کوئی حد ہے ہی نہیں. اگر آپ ان تصویروں کو دیکھیں تو اس میں کچھ شہداء خودکش دھماکوں کی ہیں، کچھ شہداء پولیو کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے ہیں، کچھ شہداء سینسیٹیو مقامات کی ڈیوٹی کے اوپر شہید ہوئے ہیں، کچھ شہداء چھاپوں پہ شہید ہوئے ہیں، کچھ شہداء کرمنلز کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. اس سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری پولیس فورس الحمدللہ کسی ایک فرض سے گریزاں نہیں کر رہی. کل خبره او زه به دا ووایم چې پهله به مونږ د الله نه سوال کوو چې زموږ ملک کې الله امن راولي. دویمه خبره دا ده چې د امن ادارې هم لګیا دي. د امن څومره زموږ چې حکومتي هغه کوشش دی وفاقي یا صوبایي لګیا دي د امن طرف ته. خو الله تعالی دې زموږ ملک باندې رحم وکړي. زموږ د مشران چې دي الله تعالی دې دا مخلص ملګري وفاقي وي، صوبایي وي، دا مشران وي، د ضلعې ټول دې الله مخلص خلک پیدا کړي او چې څومره اخلاص وي عمره به انشاءالله دا خبره امن طرف ته ځي. غونډې ختمېدو باندې ضلعي پولیس افسر محمد وقاص خان د شهیدانو بچو کې تحفې او تحائف تقسیم کړل او د شهداو خاندانونو کوروالو ته دا یقین دهاني ورکړه چې پولیس فورس سره به همیشه مونږ څنګ په څنګ ولاړ یو. سلمان شاه، پښتونخوا ریډیو، مردان.